سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. او یو ښه خبر چې کوم دی ډېر وخت بعد هغه ستاسو سره شیر کول غواړم، او هغه دا دی چې نن به په 9:10 بجې باندې د هفتې په ورځ باندې د کوهاټ نه او د ټل نه به په سرکاري حفاظت کې یا د سکیورټي په حصار کې به د کورم امن معاهدې چې کوم مشران دي، کوم فریقین دي، د هغو بعضې نمایندګان دي او د سیول او د عسکري ادارو چې کوم افسران دي، هغه به د یو قافلې په شکل کې چې دی هغه به د کوهاټ نه او د ټل نه پاړچدار ته ځي. کوم چې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري دی، د هغه سټیټمنټ مخې ته راغلی دی، د بسټر صاحب سټیټمنټ هم مخې ته راغلی دی. د چیف سیکرټري بقوله هغه د دغه ټولو خلکو چې دی چې هغوی په دغه امن معاهدې په قیام کې یا په تشکیل کېدو کې چې دی بنیادي کردار ادا کړی دی، که په هغې کې علما دي، که د امن کمیټۍ خلک دی، په هغې کې امایدین دي او که فریقین دي، د هغې شکریه ادا کړې ده. خو ورسره چې دی یو دا وارننګ هم ورکړی دی چې دوی به په دغه معاهدې باندې د هغه چې کوم شرایط دي په هغې باندې به د عمل درآمد لپاره خپل کردار چې دی هغه به ادا کوي، او که چا ادا نه کړو یا چا سره شاپسندي وکړه یا دغه غوندې صورتحال بیا راپېښ کړو، کوم چې 2.5 میاشتې مخکې موږ په ډېر تشدد په شکل کې چې دی د قتل عام په شکل کې موږ لیدلی، نو د چیف سیکرټري بقوله د هغو خلاف به د قانون مطابق چې دی سخته کاروی به کېږي، څه قسمونه رعایت چې دی هغه به ورسره نه کېږي. هم دغه رنګې برسټو صاحب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی د هغې خلاصه دا ده چې کو د دغه معاهدې خلاف ورزي وشوه، بیا چا شرپسندي وکړه، مورچه بندي وکړه، د املاکو ته نقصان ورسو، د لاشونو بې حرمتي وکړه، نو هغې وي چې د دهشتګردۍ چې کوم مروجه د پاتې د هغې متعلق به یا د هغې مطابق به چې د هغو سره ټریټمنټ به کېږي، د هغو خلاف به کاروی کېږي. اگر چې دا ډېر زیات تاخیر پکې وشو د دې معاهدې په تشکیل کې، خو توقع کېدی شي تېر په هیر باقي روزګار چې د بیا دپاره به حکومت ریاستي ادارې چې کوم دي د خپل فعالیت په ذریعه باندې، د خپل مانیټرنګ په ذریعه باندې، د خپل سکیورټي اقداماتو په ذریعه باندې د دې بیا نوبت چې دی له داسې واقعیاتو به بیا نه راولي، او په دغه حواله باندې په فریقین باندې ډېر بنیادي ذمهواریانې چې دي هغه پرې عاید کېږي. د امن کمیټې چې کوم متعلقه خلک دی چې په هغې باندې د ټولو خلکو اتفاق دی، پکار ده چې هغوی هم با اختیار کړی شي، هغې ته هم اختیار ورکړی شي، او هغوی د دغه ټولو حالاتو چې کوم دی نه صرف دا چې ادراک وکړي، بلکې د کومو خلکو چې په مختلفو علاقو کې په 3 مختلف لوکیشنز کې یا مارکیټونو کې یا په علاقو کې چې دی د هغو کاروباري املاک ته نقصان رسېدلی دی یا د هغو کورونه چې دي هغه تباه کړی شوي دي، پکار ده چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د هغې د کمپنسیشن لپاره د هغې د نقصان د ازالې لپاره هم اقدامات وجود کړي. توقع ساتل پکار دي چې دغه ټول سټیک هولډر چې کوم دي دوی به خپل کردار به ادا کړي، ورسره به د فیک نیوز یا د پروپیګنډې په ذریعه باندې چې څومره هم هغه عناصر چې هغوی دغه منافرت چې کوم دی هغې له مختلف رنګ ورکوي، مختلف شکلونو کې چې دی هغه د پروپیګنډې په ذریعه باندې په هغې کې په نفرت کې یا په کشیدګۍ کې اضافه کوي، د هغو د مانیټرنګ هم وشي او هغې ته سزاګانې هم ورکړی شي. امید لرو چې دغه انیشیټیو چې کوم دی نه صرف دا چې دا به کامیابۍ سره چې دی مخ شي، کامیابي به د دغه خلکو یا امن چې دی د دغه د کورم د خلکو به نصیب شي، بلکې چې کومه د عام امدورفت کم رکاوټونه دي د هغې په لار کې، مطلب د عامو ګاډو د نجي ګاډیو د تګ راتګ چې کوم دی د هغې دپاره به سکیورټي پلان چې دی چې هغه الریډي په هغې کار شوی دی، هغې ته به هم عملي شکل ورکړی شي، ځکه چې د کورم خلک چې کوم دي هغه د تېره 2.5 کالو نه یا د 2.5 میاشتو چې دی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. ډېره مننه.